بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وقال الحريش بن هلال القريعي حریش بن هلال چې دا اسلامی شاعر دی او د خپل اشعارو کې د هونین او د فتح مکه په مقامه چې کوم د مسلمانانو سره شو دا هغه طرف ته به اشاره کوي نو دا په بحر وافر باندې دی بحر وافر کمی تفعیلیه لکه په بحر وافر کې دغه سزي بګي مفاعله او فعول نو تاسو جوړیږئ یو څو تفعیله شهدنا معا دا څه شو مفاعله شو بیا نبی موسی دا څه شو مفاعله او فعول ومات فعول بیا حنينا دا سجو مفاعلة يداميات او بلو فعول حوامي او بيا ووقعت خا لدين شهدت وحكت واي بقبل واي سنابكها على البلد الحرامي بقي نعرض لس سيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للطام وقافية بقوايا قافية وامي بقى قافية دا او دا قافية دا بديك حروف القافية كم دي ميم بقى سيجره ميم بقى روي ده ميم نورستو يا دا ميم نمق الفو ردف او دا ردف نوق واو ځانه جوړوي دا د حرکت د حرفونه له حرکات القافیه په میم باندې مجرا او دا الف د مکه په واو باندې حذف ده بیا روي مطلق ته کا مقید ده مطلق ته او مردوفه ده کا مؤسسه ده او کا مجرده ده مردوفه ده ځکه چې رسو مکه سره غلره ردف راغله ده الف مردوفه نه مکه دا خ بیا موږ دا ویلو چې دا کومه قافیه ده متواتر ده کسي چره متواتر ده ځکه چې د دوو ساکنینو ممنځ کې دلګې دیو نه لیکلې من الوافر د بحر وافر نه مطلق ته مطلق څه ته وای چې روي پکې متحرک ده او مردوف ته یعنی څه پکې راغله الف لري پکې راغله او موصول ده یعنی موصول باللین ده او قافیه متواتر نو چې دا دغه صحیح نه علامت الکافی کنه دا به تاسو به چیرې دای په کیسه لیکلی دي نو مفاعله فعول شاهدنا مع النبي مسومات حنينا ويدامية الحوامي ووقعت خالد شهدت وحكت بكها على البلد الحرام بچغا نعرض للسيوف إذ التقينا وجوها لا تعرض للطام ولست بخالع عني ثيابي إذا حر الكمات ولا أقامي ولكني يجول المهر تحتي إلى الغارات بالغصب الأسامي شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوامي شهدنا باب شهد يشهد سمع يسمع بمعنى حاضر دل جمع مؤنث غائب سے قدام مع النبي نبي انبیاء جمع دا خبر ورکون کے مسومات جمع دا نشان زدا هرغه اوخان اسونه چې بایبا نشان لګولای شوی حنین د زین نوم ده پیغمبر علی السلام چې کله جنگ حنین کړه غزوه حنین وهي دامیه مفرد دوامی جمع ده پوینو کې ککړ ته ویلې کیږي حامیه جمع ده او دا ته ویلې کیږي دا سوی نه سوی د اوغه سوی د خپې هغه دغه چی شهدنا مع النبي مسومات وی حاضر شو د نبی علی السلام سره مسومات نشاندار اسونه او دغه اسونه حنین کم زیاده حنین ته وهي داویه الحوامی په داسې حال کې چې داغي هغه دشمنان
او د هغې هغه خپې دا د خون د وینې نه رنګ بنګ وي. پوه شوې بنې معنی مطلب دا کنه چې لکه د دې پیغمبر علیه السلام سره په دې جنګ کې داسې اسونه دغه شوي چې د دشمنانو د وجې نه د هغې هغه سوی دا د وینې نه رنګ شوي وي. مطلب دا چې هغه خلک دونه شهیدان کړو او خلک یې دونه وژلو چې د هغې هغه د اسونو هغه کم خپې چې وي هغه د وینې نه ډکې شوي. پوه شوئ شهیدنا حاضر شوي د نبي علیه السلام سره مسومات هغه نشاندار اسونه حنین په حنین کې وهي دابیه الحوامی په داسې حال کې چې دغه اسونه د دې هغه سوی د وینې ډک وي د وینې نه رنګ شوي. ووقعت خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام. وقع زيت ویلېږي خالد خو تاسو پیژنئ خالد ابن ولید شهیده شد خوس مکوش حقت حق حکم معنا د کول رګړه وال د کول مغل. سنابكها سنابك دا سنبک جمع ده او درې سوی دی طرف ته ویلېږي کنارې ده. بلد الحرام نه مراد مکه مکرمه ده. ووقعت خالد شهدت وحقت او وی دا اسونه چې کنه نو دا وی دا خالد ابن ولید هغه زیته هم حاضر شو دا په واقع کې هم حاضر شو. وحقت سنابكها على البلد الحرام په داسې حال کې چې دا غي هغه خپو هغه اطراف د دې د سو هغه اطراف په مکه مکرمه کې مګلی شي. مطلب دا کنه چې دغه اسونه چې دي نو دا خو لکه د حنین کې هم جنګېدلي د پیغمبر اسلام سره او په فتح مکې په موقع باندې د فتح مکې په موقع باندې چې کله خالد ابن ولید چې نه هغه په فتح مکې کې لکه ټول عام تر جنګونه خو نه وشوي خو صرف خالد ابن ولید پکې یو څو کسان وجدو نو هغې ته پکې اشاره کوي چې د خالد ابن ولید په واقعه کې هم حاضر شو. وحقت سنابكها او مګلې وي هغه د خپل خپو هغه اطراف بعل البلد الحرام په مکه مکرمه باندې. نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للإطغام. نعرض يعرض تعريض معنی پیش کول. للسيوف سيوف جمع د سيف د توري ته وي. اذ التقينا يلتقي التقاء ملاقات کول. وجوها وجه مختوي. لا تعرض يعرض تعلیم وسو پیش کول. لطام د لطم جمع ده او یا لطام چې نه د باب مفعلین د باب ضربنه مصدر هم راځي هغه چاله سپیړه ورکول. نعرض للسيوف اذ التقينا وای منګه پیش کو د تورو د پاره څه پیش کو وجوهان خپل مخونه اذ التقينا کله چې منګه ملاقات وکړو. لا نعرض للطعام او په داسې حال کې چې موږ نه پیش کو دا د سپیړو د پاره مطلب یعنی اسی په عام حالت کې موږ له څوک سپیړم نه اشرا کوله او چې کله موږ جنگ کو نو د جنگ په وخت موږ تورو د خپل مخونه ترنده مخامخ کوو ځکه موږ بهادر یریږو. نعرض للسيوف اذا التقينا موږ پیش کو د تورو د پاره کله چې ملاقات وکړو وجوها مخونه. لا تعرض للاطعام چې نه پیش کولای کېږي د سپیړو د پاره. ولست بخالع عني ثيابي اذا هر الكمات ولا ارامي. ولست بخالع خلع يخلع معنا د کول وستل. عني ثيابي ثياب جمع ثوب کپڑا او دلګي د معنی صغره ده. اذا هر يهر بمعنى كره يكره سمع اسمه نادا ناخوخ کول. کوماتو د کمیون جمع ده بهادر ته وي. ولا ارامي راما يرامي مراماتا تیراندازي کول دلرینه. ولست بخالع عني ثيابي وإذا د خپل ځان د جنگ هغه کپړې نه وباسمه یعنی صغره نه وباسمه کله. اذا هر الكمات ولا ارامي په داسې حال کې کله چې دا مسلح کسان بهادر کسان جنگ ناخوخه غني ولا ارامي او نه د لری نه توري ولما نه د لری نه د ایزي ولما بلکې د نږدې نه ولما. پوه شو یعنی بهادر یما د لری نه غشي نه ولم خلک ولا کو دا به غیرت لري د ګټه غشولي نو عزت سینه ما د ګټه غشي نه ولما نږدې نه بس زما او ز گزار کوم. ولست بخالع عني ثيابي
اذا هر الکمات ولا ارامي او نه مزه د خپل ځان نه د جنگ کپڑے وستونکې اذا هر الکمات کله چې دا بهادر خلک جنگ ناخوغه غني مطلب بهادر خلک چې کله جنگ ناخوغه غني هغه ته و تختې جنگ نه نه په هغه وخت د خپل جنگ کپڑے نه وباسم ولا ارامي یو ځنه لري نه غشم نو ولا من نږدې نه پسې سم ځکه چې بهادر یم ولكني يجول المهر تحتي الى الغارات بالغصب الحسامي ولكني يجول جال يجول بمعنى غړېدل یا د کول تاویدل را تاویدل مهر مفرد ده امهار جمع ده مهار جمع ده د اس بچی ته ویل کېږي غارات د غارت جمع ده حمله ته ویل کېږي غارتګری حمله کول غضب عذب دا توري کټکونګي ته حسام کټکاو تورا ولكني يجول المهر تحتي الى الغارات بالعصب الحسامي وی لیکن زما د سورلی چې د کنه دا غینا ولكن يجول المهر تحتي زمانه غیر زمانه لاندې ګرځي تاویږي د اسغه بچوړي زمانه تاویږي لاندې الى الغارات ستا حملو طرف ته یعنی مطلب دا کنه چې زدونه بادر یم چې د اس بچي اس چې غټ اس نو هغه په بادرې سلام لګي او چې د اس بچي نو هغه یریږي خو د اس د دې بچي په ما باندې دومره یقین دی او زدونه بادر یم چې هغه زما سره هم دغه حملو ته چننده وردانګي بل عصب الحسامي پدا ستورو سره چا کټ کوونکی چې پدا ستورو سره پدا سه حال کې ځای وردما چې زما سره کټ کوونکی توري ولكني يجول المهر تحتي لیکن دا زمارا سورلی چې د اسغه ورکوټه بچي هغه دغه کوي منډه وهي او زی ال الغارات حمله کولتا غارتګری حمله کولتا بالعذب الحسامي په داسې حال کې زما سره تورې کټ کوونکی واښو بلی معنی بس